دې درید تپوس کو دا مشر سړی چې ځان سره روان کړو د جنگ لپاره دې مشورې راکړي د ورته وی مالی اسمع رواء البغیر زه د وخانو غرلاړې اورما د بيزو اوازونه اورما د خرو اوازونه اورما د ماشومانو جړاګانې اورم د خزو خبرې اورم دا څه دي اسه غوا تاسو جوړ کړی دا نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته ویل چې ځان سره به د ارس را روانه وای ښځې بچیم را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل چې د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه کو تاسو فتح مونته وي خدا خزه بچي بدر پسې راغلی وو خو کو شکست اخرى نو د دوی بس کیږي چې تاسو رضان سره دار روان کړی دي د دوی بس کیږي کو تاسو شکست خور دا تاسو کم نو خيار توپ کار کړی وې دا فورا واپس کړي مالک ابن عوف چې دا خبر اورده وې دا بوډا شوی د مزغو کار پرې خې دی ما چې سوالي ما غبه کیږي ما به هغه بکیږي او خپل قبيله ورته وي کومه سره مخ کې زما خبر امره خو ډیره خدا کو نو ورځ په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنه دې سرداري وویل ورته ځان مو وجنه مونږ در سره زو چې سکیږي با دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېدو چې حوازن او ثقيف استاد جنگ د پر روان شي په مکه باندې حمله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي اولیګو وی ته لومبه معلومات واخلا چې معلومات وکړو د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دي په مکه باندې حمله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته 12000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12000 لښکر تیار کړو په دې 12000 کې خو 10000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینه منورې نه د نبی علیہ السلام سره راغلي مکه ته جنگ د پاره 10000 خو هغه لښکر او 2000 سره نور د مکه نه مرګري شو نو په دې 2000 کې خو هغه کسان چې نوی مسلمان شو او سب کې اکثر کافر وو چې کله فتح مکه وشوله نو د مکه او د طائف فمنس کې یو ځای دغه ته حنین ویل شي په دې کې د عربو قبایل فاتح کېدل دو قبیلې وي یو حوازن او بل ثقيف دوی دغه په حنین کې فاتح کېدل دا ډېر سخت جنگجو خلک او بهادر خلک مو خو سخت جنگجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور د دوی غشې به خطا نه کو بس خپلو هلکانو له به د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو دا ډېر سخت جنګجو خلکو نو چې کله مکه فتح شوه نو د دوی سره یره پیدا شوه چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه هسې نه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چېرته زموږ نمبر نشي نو د دوی چې کوم سردارو مالک ابن عوف نصري دو 10000 لښکر تیار کو 10000 لښکر تیار کو وی راځي چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه دی په موږ باندې حمله کوي نو د 10000 لښکر تیار کو او په دې کې یو مشر سړی و د هغه نوم درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور روندو څه یې لیدل نه خو د جنگ تجربه ډیره زیاته وه دیم د ځان سره را روان کوي ته راځه ته به راله مشورې راکوي را روان شو چې را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 20000 لښکر چې کوم کنه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره بچي را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنګ نه بیا تښتي نه ځکه کو تښتي نه وي بچي مې پاتې کېږي ښځه مې پاتې کېږي دا به د ځان سره راولئ وروسته به څه شی پرېږدئ نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم چې څه دي هغه به د ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنګ نه او حتی در دې پورې چې دی ورته وویل وی د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه تیکې د تورو مات کوي ورتاو کوي دا یې مات کړو را روانو مقام اوتاس ته چې کله دوی رارسېدل دې درید تپوس کړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړو د جنګ دپاره دې مشورې راکوي ده ورته وی مالي اسمع رواء البغیر
زه د اوښانو غرلاړې اورمه، د بیزو اوازونه اورمه، د خرو اوازونه اورمه، د ماشومانو جړاګانې اورم، د ښځو خبرې اورم. دا څه دي؟ څه په غوا تاسو جوړه کړې ده؟ نو خلکو ورته وویل دا مالک بن عوف خپل لښکر ته وویل چې ځان سره به دا هر څه را روانوئ، ښځې بچي هم را روان کړي دي. نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی، څه غلط کار خو کړی دی. ځکه که تاسو فتح مونته وې خو دا ښځې بچي به در پسې راغلي وو، خو که شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا را روان کړي دي؟ د دوی به څه کېږي که تاسو شکست وخوړ؟ دا تاسو کم د هوښیارتوب کار کړی وي، دا فوراً واپس کړئ، واپس کړئ. مالک ابن عوف چې دا خبره اورده وایي دا بوډا شوی د مغزو کار پرېښی دی، ما چې څه ویلي هغه به کېږي، ما به هغه به کېږي. او خپلې قبیلې ورته وي که ما سره مخکې ځئ زما خبر اورئ خو ډېره ښه ده، که نه اورئ زه په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنم. دې سردار وویل ورته وایي ځان مه وجنه، مونږ در سره ځو چې څه کېږي کېږي به. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ دپاره روان شوي په مکه باندې حمله کوي. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو، وایي ته لومبی معلومات واخله. چې معلومات یې وکړه د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي. نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو، 12,000 لښکر یې تیار کړو. په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبي علیه السلام سره راغلي وو مکې ته جنګ دپاره، 10,000 خو هغه لښکر وو او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو. نو په دې 2,000 کې خو څه هغه کسانو چې نوي نوي مسلمان شوي او څه پکې اکثر کافر وو، کافر به کوم د نبی علیه السلام سره روان شو. ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره راغله که نه، قریشو خبره راغله، نو دا ورسره هم روان شو. صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و، کوم چې په جنګ بدر کې مرتار شوی و، امیه ابن خلف د هغه زوی صفوان ته نوم و. دیم د نبی علیه السلام سره په دې جنګ کې روان شو، حالانکې مسلمان نه و، کافر و، دی ورسره هم روان شو. نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل، نو د څه کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو، وایي نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه مومو، نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست و. دغه چې 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی، اسلحې را سره شته دی، نو موږ به نن څنګه شکست ورو؟ مخکې به موږ لږ و اسلحې به را سره هم نه وي. دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته، خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه صحابه پاخه ایمان والو. دا خو پکې یا نوي نوي کسان مسلمانان شوي وو چې د هغوی هغه دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده، د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته. وایي نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو. چې دا خبره وکړه، دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه، الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډېروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو، کو لږ بیا به څه خورو؟ تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی. نو د بعضې کسانو د خولې پکې دا خبره وختله، نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه. چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې هم وشو. دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي، د مجلس څه وي؟ اثر وي. ستا ملګري نیکان وي، په تا باندې به د الله رحمتونه وي. خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه، د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي، اګر چې ته په خپله بد نه یې. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړ او مونځ یې کوو، نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو، قیرت کې ګډوډ شو. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو، نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي، نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي، زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راسي. نو دا مطلب نه چې به نبي علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو، خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی، په ښې طریقې سره. نو د هغې اثر په نبي علیه السلام وشو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وایي داسې کسان را به شاته ولاړي چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي. د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم په تا کېږي، بد ملګري د هغې اثر به هم په تا باندې کېږي. نو په دغې لښکر کې څه داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وایي نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو؟
شکست نه خورو. دا خبره د خولې نه ووتله. نبی علیه الصلاة والسلام د حنین مقام ته نبی علیه الصلاة والسلام د حنین وادی ته ورسېدو. ماښام ټیم دوی ورسېدل د حنین وادی ته. دلته کې د دې دغه چې کوم سردار او د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف، د مالک ابن عوف داسې وکړه کنه چې د په لار باندې مورچې جوړ کړې. په لار باندې منځ کې لار وه، غیر چاپېره څه جوړ کړي؟ مورچې جوړ کړې او خپل لښکر یې هغې کې کېنو. وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي، ناڅه به پرې تاسو راپاسئ حمله به وکړئ، ناڅه به پرې څه وکړئ؟ حمله وکړئ. مورچو کې خپل کسان پټ کړي وو. نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سهار غونته کې تیاره و په دغې لاره ورننوتل ورراخېدل، ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه. راپاسېدل، دغه شو، باران شروع کړو، تورې چلول شروع کړو. صحابه کرامو ته خو پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه. دوی پې حمله وکړه. صحابه کرام ټول تس نه شو. د نبی علیه السلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره دا یو څو تنه د نبی علیه السلام سره پاتې شو. نور ټول تس نس شو. د نبی علیه السلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه السلام د خچرې د واګې نیولې وې. نبی علیه السلام په دغه ټایم کې په یوه سپینه خچره ناست و. د نبی اسلام د خچرې هغه واګې نیولې وي او ابو سفیان د نبی اسلام د رکاب نیولې. د خپه په دې ځین کې نشي کېښودل، دغه رکاب یې نیولې دی. نبی علیه السلام باندې ګیر چاپېره حمله شروع شوه. په دې مکې مشرکینو کې هم څه کسان داسې چې لا مسلمان شوي نه وو، کافرو، هغې هم مقاومون تله، هغې هم دا کوشش پکې یو څو تنه دا وکړي چې په نبی علیه السلام څه وکړي؟ حمله وکړي. یو تن پکې دا اواز وکړو، وایي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو. نن به د جادو نه، نعوذ بالله، نبی علیه السلام ته جادوګر وي. زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو. نو دا صفوان ابن امیه، د امیه ابن خلف چې زه وایم چې مسلمان شوی لا نه، په دې ټایم کې مسلمان نه و. ده ورته وویل وایي چپ کړه، خپله خوله بنده کړه، خپله خوله بنده کړه. زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې ما په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شم. غلی شه، د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه. ده ورته دا رټنه وکړله. نبی علیه السلام په خچره ناست دی، د هر طرف نه غشي چلیږي، تورې چلیږي. نبی علیه السلام یو اواز وکړو، وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ای خلکو واورئ، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم، زه د عبدالمطلب زه یم. زه د عبدالمطلب څه یم؟ د عبدالمطلب د نبی علیه السلام پلار کو نیکی و. څه و؟ نبی علیه السلام د پلار نه څه نوم و؟ عبدالله. څه ته نوم و؟ عبدالله ته نوم و. د عبدالمطلب خو نیکه دی. نو نبی علیه السلام څه فرمایي؟ انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زه یم. د دې وجې نه په نیکه باندې د پلار اطلاق کېږي. په نیکه باندې اطلاق د چا کېږي؟ پلار کېږي. نو نبی علیه السلام فرمایل انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زه یم، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم. نبی علیه السلام اواز ټولو خلکو وانه اورېد، ځکه غوغا جوړه وه، جنګ و. عباس رضی الله تعالی د اواز نه ډېر تیز و. نبی علیه السلام عباس رضی الله ته وفرمایل عباسه د اواز لږ ولږوه، د صحابه کرامو ته اواز وکړه. عباس رضی الله تعالی چغه کړه، یا معشر الانصار، ای انصارو، یا اصحاب السمره، ای د کیکر د لاندې بیعت کوونکو چېرته روان یې؟ تاسو خو د نبی علیه السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونې د لاندې، اوس چېرته ګډوډ روان یې؟ د عباس رضی الله تعالی د اواز په دې میدان کې داسې خور شو چې د صحابه کرامو غوږونو ته چې دا اواز ورسېد چې یا معشر الانصار. نو دا صحابه کرام داسې د نبی علیه السلام په طرف باندې رامنډې کړې که نه، لکه د غوا نه چې بچی ورک شوی د خپله مور وینې او رامنډې پسې وي. داسې د صحابه کرامو د نبی علیه السلام په طرف باندې څه کړي دي؟ رامنډې کړي. ټول نبی علیه السلام طرف ته راغونډ شو.
او چې راغون شو نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته په موټي کې او داسې د کافرو طرف ته وچانګله وی شاهت الوجوه شاهت الوجوه مخونه مو بد شه دا ورته وویل هغه خاورې وې چې د هر کافر سترګو ته ورسېدې د هر کافر سترګو ته ورسېدې هغې سترګې مګل شروع کړو او دلته په صحابه کرامو څه وکړه دا حمله وکړه الله تبارک وتعالی دا غي ذکر کړی دی کنه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت الله تبارک وتعالی فرمایي دومره سخت ورځ چې دا ارته ځمکه در باندې تنګ شوې وه ځمکه در باندې تنګ شوې وه دومره سخته ورځ وه بیا مې ستاسو امداد وکړو او تاسو ته مې څه نصیب کړه فتحه مې درته نصیب کړه ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو حمله وکړه په کفارو باندې ټول کافر وتښتېدل تاس نشو یو خوا بل خوا لاړو او ډېر لوی لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ته رالو او قیدیان چې دام گرفتار شو په دغه موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام واپس کړو وی زه په خپله طایف ته ځم بیا راځم ځکه چې څه کسان طایف ته وتښتېدل نبی علیه السلام په هغوی پسې طایف ته ورغی هغوی هلته په یو کلا کې فنا واغسته به هر حال بیا نبی علیه السلام هغوی هلته پرېښوده واپس ترې راغی چېرته مکې ته راغی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام جعراني ته راغی نو هلته کې غنیمتونه تقسیمول نو دا قیدیان هم تقسیم شو قیدیان څه شو تقسیم شو په دغه قیدیانو کې یوه جینۍ وه هغه د چا په ملکیت کې ورله چې ورله نو دغې صحابه کرامو ته وویل وی زما نوم شیما دی او زه ستاسو د دې پیغمبر خور یمه زه ستاسو د پیغمبر څه یم خور یمه صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی او دا جینۍ دا وکړي چې ستاسو د پیغمبر څه یم خور یمه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راغلل د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې یوه زنانه ده هغه دا وکړي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یمه نبی علیه السلام یې ما لیرو غواړئ نو دا راوستلی شوه چې دا راوستې شوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ته زما څنګه خور یې نو هغې ورته وویل وی زما نوم شیما دی او زه د حلیمې سعدي لور یمه او ما ستا سره په وړوکوالي باندې لبې کړي دي او که ته مې نه پېژنې که نه زه درته یوه نښه ښیم زه به درته در یاده شمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی څه نښه ده نه هغې ورته دا لاس ښکاره کړو وی تا ما له په دې باندې چک لګولی او ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده اتا چې په ما باندې چک لګولی و نبی علیه الصلاة والسلام چې هغې ته وکتل که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وپېژندوي او دا زما خور ده دا زما رضایي خور ده او نبی علیه الصلاة والسلام فورا پاسېدو خپل څادرې خور کړو هغې باندې ځان سره کېنوله دا یې ځان سره کېنوله او نبی علیه السلام چې هغې ته وکتل خپل لوکوالی ورته رایاد شو ډېر زیات خوشحاله شو بیا داسې ځمکې ته کتل چې سر یې اوچت کړي سترګو یې داسې اوښکې بهیدې د نبي علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي هغه خپل وخت ورته رایاد شو هغه خپل وړوکوالی ورته رایاد شو نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمې سعدي لور ده دا ازاده کوي دا ازاده کوي صحابه کرامو وفرمایل د الله پاکه پیغمبر دا ازاده ده نبی علیه السلام د شیما ته وویل وی خورې ما سره پاتې کېږه او خپلې قبیلې له ځې ما سره پاتې کېږه او خپلې قبیلې له ځې دې ورته وویل د الله پاکه پیغمبره زه خپلې قبیلې له ځمه مسلمانه شوه او زه ځم خپلې قبیلې له نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده دا چې کله رخصتېده نبی علیه الصلاة والسلام ورسه اوښان ورکړو بیزې ورله ورکړې او 3 وله غلامان ورکړو او یوه یې ورله وینځه ورکړه دا هر څه یې ورله ورکړو دا به ستا خدمت کوي ته زما خورې تا په ما باندې حق دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل شام فتح شو مخکې نورې فتح هم شروع وي د روم چې کم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه
کو د مسلمانانو دا فتحې او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لیږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لیږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نشئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا آخري موقع د ماله راکه، دا موقع ماله راکه، زه درله شام خو پرېږده ووي مکه او مدینه ته هم خالي کومه. ته دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته ووي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبیله ابن سهم غساني کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړه او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لیږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، وی زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ماله مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسد و، وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالو هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته یې وي کښېنه کښېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پرې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداری کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نه ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو، وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به مونږ ختموي، مونږ پسې به دلته ګرځي، زمونږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی و امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، خود د فوج کومندانی او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې
نو ابو عبیده رضی الله تعالی خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګ مشوره خوراک ته ول خاموش ناشتي کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای ډیر خیر اچولې ده ته ول مال مشوره نه راکای خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زم د دوی مطابق خبره کوم ورنه زما رای دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکړي وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت تی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دا چې په دې ځای کې پاتې کېږو خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې وی ځکه دلته ګیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډېر زیات تیزه منډه وي زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز دي هغه چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغې فتح نشي موندلی زمونږ اسونه چې داسې د لرې نه راخوشي که او راشي نو دوی فتح مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا پرې د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ اسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا سره رای ده زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو اسونه به ځغلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل استا مشوره ډیره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی ته او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ویلاړ شه دا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبدالله رضی الله تعالی ورکو عبدالله رضی الله فرمای ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده وشو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان یو څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایل وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغې 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالی په سار باندې روان شو اوخته وختم د خالی په سار باندې روان شوم
نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دغه ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو چې ډیر اوږد مزل شام ته روانه او غزال روانه کې دې شاړو دوباره ژوندې رام نشي راشه د نبی علیہ السلام د روزي خلک زیارت وکړه دا به د اخیری زیارت شي د نبی علیہ السلام د روزي یوخ مراتاو کو رالم د نبی علیہ السلام روزي خواله وی چې رالم التک علی رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی التدی وی علی رضی الله تعالی راته فرمایل چې سره رالی ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته زما خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی علیہ السلام د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی داغه نه دعا واخله ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی علیہ السلام د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی عنہ سوچات کړو وی دعای شروع کړه علی رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کړو وی دعای شروع کړه چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زتا ته د رسول وسیله کومه زتا ته د پیغمبر وسیله کومه هغه پیغمبر درته وسیله کومه کوم چې تا ته آدم علیہ السلام وسیله کړي وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیہ السلام ته خطا معاف کړي وو زتا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبد الله ته دا سفر لګلان کا او دا سفر ته آسان کا دا دعای وغوښته وی علی رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعای وکړه لکه وی علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې عبد الله علی شابه ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلاره آسان ځان رسوا عبد الله رضی الله تعالی فرمایي وې د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یو هفته کې کړو او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر می وکړو د اتوار د ورځې سفر می وکړو او د سلورمې په ورځ باندې وی د مازیګر ټایم کې چې دو ویزه ال شام ته رسیدلم د مازیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسیدلم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږ شو د هغه طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 ورځو مزل دا ولی دا د اهل بیت په دعا سره بهر حال زه چې الته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خطر راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکو چې هغه ته مې ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځایه ځان مه وجنئ صحابه کرامو چې دا خبر واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاہ چې کم فوجي لیډرو دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کم عرب مرتد شوی الته تللی و 80,000 کسانو سره دی راوغوښتو ویلار شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سلسل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځئ ځان له مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدئ لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه اوخته او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغی چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید کنه توره یې راواغسته استه وخت دغه مطلب دا چې دی جنگ له راغی نو چې دی استه وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوم کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ تورې تلاس کو داسې راویسته واړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کې زه جنګ له نیم راغلی روغې له راغلی ما نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي څه وایي
زه دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ موږ 10 لکه یو تاسو 2,000 ولې ځان وژنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته وفرمایل څه خبره پوره شوه وی او زما خبره واوره وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ ایمان راوړئ سلامت پشئ زموږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغې ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو وی ښه وی دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس به ترې اخلی جزیه به ترې اخلی ټیکس په حق ورکوئ هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر موږ ته دا کړې وای چې جهاد ته تیار شئ ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته جبیله ابن سیم غسانی ورته وی ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې جزه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وی خپل 10 لکه پوج به مخې ته نه وباسئ په 10 لکه پوج به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي موږ ته دا 15,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبیله ابن سیم غسانی دا 15,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي موږ سره هم دا 15,000 کسان عرب دي اوسپنه په اوسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي دا 15,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبیله ابن سیم غسانی 15,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وي هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللي وي غذا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي وي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولي خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 15,000 دي موږ 1,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي هغه 15,000 موږ 1,000 ما 15,000 ته 1,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد بن ولید وی زما امیر او خبره دی بالکل منم خدا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خدا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد بن ولید وی ګوره هغې 15,000 موږ 1,000 موږ به نن جنګ وکړو دغه 15,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لکه نور روباسي نو موږ خو سبا جنګ نشو کولی ستړي یو که نه زموږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک خو دې ووژل 2 لکه نور ووژل نو هلته کې 8 لکه پوځ نور پروت دی نو 2 لکه به نور روباسي وی زموږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګئ دا به در کومې پورې ته جنګئ الله ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ته څه وایې څه وکړم زه ته راته ووایه وی زما رای دا ده چې د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دا ده د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 15,000 زما سره به 10 کسانې ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي
خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی کو زه د نبی علیہ السلام صحابه کرام بې ځای شهیدان کوم ناول به په خپل شهید کېږم زه به مخکې روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډیر جذباتي دا فیصله دي د جذباتو دي چرته شپېته زره او چرته 10 کسان چرته شپېته زره او چرته 10 کسان. خالد ابن ولید ورته غوسه شو وی ای ابو سفیان په جاهلیت کې هو ډیر بهادر وي دا دی وسه د بوزدلې خبرې شروع کړې. ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د شپېتو زرو کسانو جنگ کوي کنه نو په 10 نه په شپېتو کسانو وکړه په سوی وکړه نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي د زرو تنو مقابله کې کنه هغه شپېته زره او 2 کسان نو یو مسلمان به د زرو کسانو مقابله کوي. خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وای شپېته دي جزه شپېته به بوزمنو وبره لخته نه راوړم شپېته به بوزمنو لاندې کمره کې به جګ او ګلاس دي شپېته به بوزمنو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره شپېته صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته څو کافر دي 70 زره جنگ شروع شو سحر ټایم دی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه وی ما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په شپېتو زرو کې شپېته کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د جنگ نه بار تر ووت نو صحابه کرام به مو وي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده کنه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع تورستو وامه زما صحابه کرام شهیدان شو. ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وی چې حمله وکړو. ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل وی د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای. وینه بځای وی ټیک دا چې دا سه د ماخامي د خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې ستړی ستومانه په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې د صحابه کرام خواله را رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمار صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويختنه شپېته صحابه کرام به بوستیو کنه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل ډیر و جوړل یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلويخ تنه شهیدان کړو ډیر و جوړل. ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی ابو عبیده مال سلطنه قربانه والا پکار دي سلطنه قربانه یا به د خپل سلويخ تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم مال سلطنه نور راکا. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی ز په خپل زم وینا ته باندې زم زما ټول ورځ جنگ کړي دی خو زم سلطنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چلاړو الته ورسېدو نو چې اوی قتل د کافرو 15000 مرداران پراته دي شپېته تنو څو تنه کافر مردار کړي دي 15000 شپېته تنه 15000 چرګان هم نشي حلالولې دا د الله امداد وو شپېته تنو 15000 کافر مردار کړي او چې غیر چا پر خپل مرګري اولټول کنه نو لس صحابه کرام شهیدان پراتو لس صحابه کرام شهیدان پراتو هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ د شهیدان التورسوي دا واپس کړو او شهلتنه دې سره لسنه شهیدان شوی سوتنه ورکتی دیرش کسان ورکتی کړه پښپېته وکي دیرش خدا شو دیرش ورکتی
وی زه به ځم او دا 30 کسانو معلومات پکوم ځان سره ملګري روان کړه وی زه چې په کافرو حمله کوم روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وای قتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تلی وای مونږ چې هغه کافر په منډه شو مونږ پسې ورستو روانو هغه په دې دشتو کې زغلول په دې دشتو کې ته نورم ډیر شي مردار کړی دي وی ښا نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورتی 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیب صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه شپېته تنو دی یوازې مقابله شروع کړه د زرار ابن ازر رضی الله تعالی په شپېته تنو کې چې شل پهلوانان مردار کړو هغه سلويخ تنه او تختیدل سلويخ تنه او تختیدل داسې پهلوان او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په یستو کمیس په د بدن نه یستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چوره چاته تاسو کو زغره خونه چې نو دا کمیس ولي وباسي دا ولی وباسي دا زکه وباسما اسې نه چې کافر وو چې د کمیس ته لاندې به زغري چرته دا ونه چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زور خپل بدن وخم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته ښه ډاډه را باندې راځه دا بربند زکه وزم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي داسې خو عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوندې آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دې خالد ابن ولید زه ډېر او جړل 15 تنه صحابه کرام مې وسم گرفتار دي سبانه ورځ شو دیارجان کم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر څه غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد ابن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو وی څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه نه کس ولا مشوره ورکړه گرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دي ډیر زیات غیرتی دي تپسې کس ولېګا ورته وایا چې دیارجان وی هرقل بادشاہ وی چې مونږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دلته رارسي نو چې دلته راشي نو گرفتار به کوي وبه وجنې دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیل الله ابن سهم غسانی دا کم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کړو هغه راغی چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم وی ستا څه نوم دی وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید هم دغه یادوما هرقل بادشاہ چې موږ دغه په لاس روغه کوو خالد ابن ولید زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد ابن ولید استه وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما دی روان شو دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخوا لس لاکه پوش پروت دی که نه چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوش شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوش شه ښکته
خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ دا زه جبیل الله بن سهیم غساني ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته وایي مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی جبیل الله بن سهیم ورته وایي او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وایي صحیح د مخکې ځای په اس باندې ځه د پرېښود چې لږ مخکې لاس بل پاټک راغی هغې ورته وایي راکوز شه وایي نه کوزېږم تاسو له میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړو هغوی ته وایي د اس راله دلته وتړئ هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوج شانته لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانته روان دی تور په ځمکه لګی او روان دی پوج ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه درته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې وواله خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله وایي سره زموږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېني الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په مونږ کې موجود دي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ شامو پرېږدئ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي وی کمې درته کړي دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانو ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکئ وی نه درکوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان پوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلی وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته که نه په ریسټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کړی خو ړومبی به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما ړومبی الوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سړ رانه وایي گزار ونه کوي سړی خو زه ونیوم چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښ یې شه زړی پرې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا دا لاس ونیو داسې ولا ټیل وو د مسلمانانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه
بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ماله دې د خپلو ټوپۍ په هدیه کې راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله تار سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه ته د کافرو هدیې نه قبلومه هغې کې باید کې ملغرې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي دا څه عجیبه سړی دی پوه ته یې وي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بالکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګریبتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کوم ګریبتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر پا اللہ اکبر پا لا الہ الا اللہ او پا نبی علیہ السلام پا درود شریف سر پا لوڑ آواز بانی چغی شروع کری 2 زر صحابه کرامو آواز شروع کړ څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز آواز د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي بیا درته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالې د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ آواز سره ته ذکر کولی شي په لوړ اواز سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2 زره صحابه کرامو عمل دی هغوی د الله اکبر لا اله الا الله الصلاة والسلام علی رسول الله دا په لوړ اواز وي 2 زره صحابه کرام دي دا چغې کړي دا یې وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نښه ورځې جنګ مه کوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نښه ورځې جنګ نه و یو ورځ جنګ وشو بیا نښه ورځې جنګ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوي جنګ بندي ده جنګ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنګ 2مه ورځ کېږي د جنګ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاہ وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15 زره مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په ښي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 15 زره مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا ووجنئ مسلمانانو ته فتح ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15 زره فوج په یو طرف کو په ښي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15 زره فوج کړو صحابه کرام په ښي طرف چې کم 15 زره کسانو د هغې امیر زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ وګرځاو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوتو کمیس په ایستو هغه پهلوان صحابي نو د ښي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15,000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رالو زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پسپا کو وزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لک کسان وزغله ول سیت مردار کړه سو تختیدل خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو
مسلمانانو ته شکست ورکو او د هغې چپ طرفه مسلمانانو کې رادن نشو کافر دوه رکه پوج پکې رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویلي زنانه د یوې غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته د صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانو ته راورسېدل چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته رووتلې د دې زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه خور وه خولته ابن عزر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته رووته دا هم ډېره بهادره وه خور ورور دواړه یو شان بهادر وو لول له وړې راواغېستې لرګۍ او چې کوم مسلمان به په تیښته او پاس پسور و د هغه د اس تخپې به یې پرې والې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې ولې راتاول به یې وي چېرته تختی مونږ چاته پرېږدی مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وی دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یې زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کړو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ولې غیرت ورکړو وی دا ماشومان چاته پرېږدی مونږ چاته پرېږدی خولته ابن عزر رضی الله تعالی لوړ لاغسې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې پرې ولې ورتاول به یې په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه دوه لکه پوځ هغې ته هم شکست ورکو هغې ته هم شکست ورکو بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4,50,000 کسانو بیا شکست وخوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر څه غوسه شو عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو پوج لېږم او واپس راتښتی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وی د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کې ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و دیارجان ته وی داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نه شي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس و او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز البراز که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې تغر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور مونږ دا څه غر راغی د ده مقابله به لا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایل مقابلې ته څوک وځئ که زه په خپله وځم د دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه په خپله وځم نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی خالد ته مه وځه ده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو دا زرار ابن عزر رضی الله عنه درته ما تېره جمعه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به وته قمیص پې ورتاوه کمیس په ورتاوه وی ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده ده وی زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه اس ته وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې 2 تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا 2 تن به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېره ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله 2 تنه بوتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشه کوي کافرو هم تماشه کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و
چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پې د تورې ګزار کو یو کړنګ به یې کو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته یې زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والی وې دنګو رانه نو ما چې به ګزار کوم لاندې به لګېده لاندې د هغه څه وه زغره وه ما وایي چې یاره د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وښکته هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځاو او چې اس مې راوګرځاو مسلمانانو ته را په تېښته شوم چې را په تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشی کو زرار ابن عزور مخکې دی پاس پرې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتي رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه نو زرار ابن عزور رضی الله یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا غواګې نه دي دا قیزه یې پې جوخته راوکاږله یعنې بریکې ورله ووه او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن عزور په دې خپل اس قیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ورته اس ډارک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه نوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوابتې وتېږي نو چې زرار ابن عزور هم په دې اس قیزه راوکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روان او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر و ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اس یې په دې مرۍ کې ولګېد جو اس یې مردار شو اس یې مړ شو اس یې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن عزور رضی الله عنه ته دا کافر وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو نو زرار ابن عزور رضی الله عنه ته وایي او زه عربي او دوکه خو تا ته پته نه ده جنګ ته راغلی یې او الحرب خدغتون جنګ خو دوکه ده په جنګ خو کېږي په دوکو باندې جنګ منې او دوکه نه منې جنګ کې خو یې دوکې جنګ ته راغلی دغه کافر ته وایي زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه پیدا درکړه څه چل دې وکړه زه خو روغ یم څه چل دې وکړو دوکه دې وکړې چل دې وکړو نو زرار ابن عزور رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چل وکړو نو اس یې راته وکړو نو دی خو په اس باندې زرار ابن عزور او کافر خو بغیر د اسه ولاړو جو چې توره یې تاو کړه جو سټې ته ووه ځکه چې اوس خو پې زرار ابن عزور هم اوچتو که نه او دی لاندې و نو چې توره یې تاو کړه د کافر نه یې سټ ووه او چې سټ یې ووه راکوش او سر یې ترې پرېږدو چې سر یې ترې پرېږدو د هغه چې کومه زغره وه او جامې وې او توره وه هغه هر څه یې ترې ویسته او راوایغستل د ځان سره زرار ابن عزور دا به زما یي دا به زما یي او دا حدیث مبارک دی من قتل قتیلا فله سلبه چا چې یو کافر مردار کو نو د هغه ساز و سامان به هم د دغې غازي یي چا چې مردار کو ها یو کلی د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شوه نو دغه سامان به بیا د بیت المال وي په ټولو مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو که یو مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې د هغه سره صحیح نه ده به د دغې مسلماني نو زرار ابن عزور هم ته هغه ساماني جنګ راواغستو وی دا ما مردار کړی دا به زما یو وي دا ستا دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل وی دا ستا دی هلته کې دیارجان بادشاه خبر شو چې کوم سړي ته مې سترګې غړې دي هغه یې رالم مردار کو هغه یې رالم مردار کو دا څنګه خلک دی دیارجان بادشاه ډېر سخت غوسه شو وی داسې وکئ که نه چې 1,00,000 فوج په دې یو غونډۍ باندې کېنئ او 1,00,000 فوج په دې بله غونډۍ باندې کېنئ او چې څنګه سار شي مسلمانان صفونه تیاری که نه او دوی ناخبره یي نو تاسو به دا 2,00,000 کسان په یو ځل په دوی باندې غشي وروروئ دوی به ناخبره یي دوی به ځان جنګ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروروئ په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1,00,000 کسان د شپې کېنولیو په بله غونډۍ باندې 1,00,000 کسان کېنولیو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د صفونه تیارول ناخبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه او د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي پې وورول چې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغې ته یوم التعویر ویلی شي تعویر د عور نه د عور کوک سترګې ته ویلی شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوک سترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرامو صفونه نه دي مات کړي ګورئ ښه
بیا مې شکست نه تسلیم کړی، بیا مې سپونه نه دي مات کړي، بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان یې مردار کړه، څه یې وزغلول، چې هغه یې وزغلول. په دې دوران کې چې ماښام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله. په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم، مدد دې کولی شم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څوک یې؟ وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم، د دوی مولا یم. ښه چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي، زمونږ څنګه امداد کوي؟ دا جذبه در پکې د کم طرفه راله. داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي، وی زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بې عزتۍ یې وکړې، زمونږ د کورونو بې عزتۍ یې وکړې. نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوځ رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانه دوی بې عزتې کړې. وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو. وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي. هغوی خو مې خبره ونه منله، په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم. وی څنګه؟ وی زه داسې کوم که نه زه ځمه دوی ته، دوی زما خبره مني ځکه د دوی پادري یم، د دوی مولا یم، زما خبره باندې ډېر یقین کوي. زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ، تیار ساتئ، او تاسو به زر اسونه راولئ، زر سوارو، او د دوی په خوا کې به اسې تیر کړئ، خو ګوره واپس پر راتښتئ ګیر خو نه کي، اسې به اسونه د دوی په خوا کې تیر کړئ. وی خوا کار زما دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو، هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي، ګورې د ځان خیال ساتئ. هغوی ته وی ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا و د دوی پادري و، د ده په خبره یقین وکړو، هغوی ویښ ناست دي. په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه، د اسونو د خپو اوازونه رالو، د اسونه راله، هغوی ځانونه تیار کړو چې په موږ حمله کېږي. خو شپه وه، مسلمانانو خو اسونه اسې وزغلول، واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه، حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چل وشو. چې سار شو هغه پادري راغی، هغه مولا د دې عیسایانو، وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو. وی څه چل یې وکړو؟ وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی، ستاسو د شا غاړې رالو په تاسو، او په دریاب پورې وتي د شا غاړې گیر کړي یې، د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي. نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو، تاسو خو په منځ کې گیر کړی. وی څه چل وکړو؟ وی ورشئ لاړ شئ پسې. مونږ خو ناشنا خلک یو، د روم نه راغلي، دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګی دی او کم ځای نه دی، مونږ ته لار وښیه که نه، هسې نه چې په دریاب ورودانګو منځ ته شو چېرته ډونګی غرق پکې نه شو، ګودر راته وښی د تېر وتو چې ده ورته د قصد ته غلط ګودرې وښولې، غلطې لارې ورته وښوي. او شابه دا لارې دي په دې باندې ځئ، په زرګاو پوځ چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو جو، خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو، غرق شو هلته کې. داسې انتقام یې ترې واخیسته، ښه داسې بدل یې ترې واخیسته. نو څه په دریاب باندې لاو شو، چې په دریاب باندې لاو شو، څلورمه ورځ شوه. اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه. د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل. خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر و، سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه، د هغه په مشرۍ کې 9000 پوځ د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو. خو هغوی لاره خطا کړې وه، نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو. نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو، نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده، خو تاسو له رالو اسلام راوړئ. هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو، تاسو خو زمونږ دشمنان یې. نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په دوی مسلمانانو تورې ایستلي دي. نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000. چې مسلمانانو پې شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي، هغه یې ټوله کړي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي. او څلورمه ورځ ده چې 9,000 پوځ د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد، د مسلمانانو امداد له، او ټول په اسونو ناست دي او نیزې نیولې، په نیزو کې د کافرو سرونه دي. چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایله که تاسو چېرته راغلی او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی؟
امام عمر رضی الله تعالی په دویمه ورځ د خطر علی ګلیو چې ورشي شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو نو عمان ته رسېدلي وو نو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې څلورمه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ او میدان ته به وځئ نو 9,000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9,000 نور فوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9,000 فوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه فوج وزغلو 10 لاکه فوج وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولی شروع کړو صحابه کرامو دفن کولی شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4,500 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4,500 صحابه کرام څه شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4,500 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هیر دي تاریخ درته بیانوم دې دپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 15,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 22,000 څو کسانو 22,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 22,000 صحابه کرامو او بیا د 15,000 کسانو مقابله خالد بن ولید په 15 کسانو کړې وه د 15,000 کسانو مقابله په څو تنو کړې وه په 15 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په فوج په ګس طرف لاړو مسلمانانو ته څو تنو ویشتل 5,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان د سره کلک چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.